یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا من ستاسو الذین کسان اتخذوا چی غنی دینکم ستاسو دین هزوا ټوکی ولعبا او لوبی من الذین دعا کسان اوتوا الكتاب چورکل شوی ورته کتاب من قبلکم تاسو نوړان دي والکفار او کافران لر اولیاء دوستان واتقوا الله او یریږي د الله نه ان کنتم مؤمنین تاسو مؤمنانی واذا نادیتم الى الصلاه او کله چې आवाज وکړی تاسو مانځتا اتخذوها نبیون سیاغا هزوا ټوقی ولعبا او لوبی ذالک پدی وجه چې دوی بانهم قوم لا يعقلون دا داسې قوم چې عقل نه لري. سورة المائدة آیت نمبر 57. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکو کہ اللہ جل شانہ مومنانو تا دا حکم فرمایل چې تاسو د کفار سره يهود و نصارو سره موالات یعنی د زړه تعلق او دوستانه دا مساوي چې چا دوی سره د زړه تعلق وساتلو او دوستانه وکړو نو هغه به دوی نه حسابي. نو بیا ذهن ته سوال راتلو نو جو مسلمان بچا سره تعلق ساتي نو الله تبارک وتعالى فرمایل چې تاسو د دوستانه لایق هغه د الله ذات دی د الله پیغمبر دی او هغه مؤمنان دی چې کوم مزګزار دی خپل زکات ادا کوي او د الله جل شانه په حضور کې خپل سر ټیټي هغه سره دوستانه کوي او چې کوم د الله دوستان دی او مؤمنان دی دوی به غالب وي همیشه. په دې آیتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالى بیا او مغه مضمون ذکر کوي او مطلق کفار چې کوم ګستاخ کافر وي دا غي سره د تعلق ممانعت فرمایي. چې کوم ګستاخ ستاسو دین پوری خندا کوي استهزاء کوي تمسخر کوي نو تاسو هغه سره بالکل تعلق او دوستانه دا مساتي او د الله نه یره کوي کچری تاسو مؤمنانی او چې کله تاسو د مانزه لپاره اذان وشي نو دوی هغه اذان هم چې دی هغه مذاق غني هغه پوری تمسخر او استهزاء کوي هغه غب غني ځکه چې دوی کم عقل دي بے عقل دي. دا د مذاق خبره خونه ده چې حي علی الصلاح کامیابی طرف ته تا بری او حي علی الفلاح منځ طرف ته کامیابی طرف ته تا بلنه درکې پاکیزګۍ طرف ته طهارت طرف ته رجوع الی الله طرف ته تا راغواړي او تا ګناه نه منې کوي د معصیت نه د زنا نه د شراب نه د هر قسم ګناه نه تا منې کوي نو کدوې کې عقل وې نو دوی با دی مانزه پورې استهزاء نه وکړي. نو چونکه دا یو نصاراو کې یو کسو چې غیبا کله هم اذان وشو نو دبا आवाज ورکو چې تا دروغ وي او د دروغجن سزا چې دی هغه اور دی دا خبره وای کوله چې کله هم اذان وشو دوی چې دا دروغجن دی او دروغجن دی اور کې اوسوځي نو دی د خپل د ټول کور خلکو سره ودو دی کې د دوی د یو خادم هغه سکروټه په کور کې روانه کړي و هغه نه یو سکروټه پریوتو او هغه نه اور ولګیدو د ټول کور خلکو سره مکمل کور چې دی هغه اوسو زیدو او
ایرت جوړ شو سره د کور افرادو او سره د ټول کور نو الله جل شانه ورته خو درا چې څوک د اذان توهین کوي او د مؤذن توهین کوي نو الله رب العالمین هغه ته داسې عذاب او داسې سزا ورکړي نو لہذا فرمایا یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا الذین من سے تاسو هغه کسان اتخذوا چې غني دینکم استاسو دین استاسو حزوا ټوقي ولعبا او لوبي من الذين دعا کساننا اوتوا الكتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه یعنی یهود او نصارا والکفار او نور کافران اولیاء دوستان هغه کافران چې کوم استاسو دین پوری خندا او استهزاء کوي نو هغه سره دوستانه بالکل مکوئ واتقوا الله او ويرګي د الله نه ان کنتم مؤمنین ک تاسو مؤمنانی نو دا د کفارو په باره کې چې هغه کفار چې کوم ګستاخ وي یو عام کافر وي هغه سره سړی مړی ژوندې یا چې د کاروبار یا ګاونډیتوب محلداری دا کول شي عام کافر هندو دی سکھ دی عیسائی دی یهودی دی هغه سره محلداری وغیرہ دا دیتا مدارت چې ورته وي گزارت چې ورته وي ګاونډیتوب چې ورته وي دا یو حد پورې کول شي البته په کافرانو کې ځینې هغه کافر دی چې کوم ګستاخ رسول دی ګستاخ صحابه دی او دغه د قران کریم توهین کوونکي کافران دي هغه سره دا سوشل بایکاټ د دې حکم دی او هغه سره چې د هر قسمه د تعلق د ګاونډیتوب او د محلداری او د رشتہ داری او د دوستانی د دې ممانعت راغله لکه قادیانی مرزایی روافض هغه کفار چې کوم د اسلام اکابرینو توهین کوي دا غوي ګستاخی کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د اهل بیت عظامو د غي پشان کې ګستاخی کوي نو داسې ګستاخ کافر سره د سوشل بایکاټ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او ارشاد فرمایي چې سياتي قوم يسبونهم وينتقصونهم عن قریب به قوم داسې راشي چې زما صحابو تبا بدر دوی کنز العمال حدیث دی فرمایي چې فلا تناكحوهم ولا تجالسوهم ولا تؤكلوهم ولا تشاربوهم نه تاسو ور سره خوراک بکوي نه ور سره ناست بکوي نه ور سره اسکاک کوي نه ور سره تعلق ساتي او هیڅ قسمه هغه سره تاسو تعلق نه ساتي نو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګستاخ کافر سره د ګستاخ فرقه سره د تعلق ممانعت فرمایلی او صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه معنی بلکې الله تبارک وتعالى د دې ممانعت فرمایلی چې کوم ګستاخ کافرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله جل شانه فرمایي زما محبوب پیغمبر استغفر لهم او لا تستغفر لهم کته دی کافر د پاره چې کوم ګستاخ کافر دی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گستاخ ابی ابن خلف داغی په باره کې الله تبارک وتعالى فرمایي زما محبوب پیغمبر کته د پاره بخنه وغواړي کو نه غواړي ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم زما محبوب پیغمبر کته د لپاره اویا پیره هم استغفار وکي بیا هم د بخشش نکوما ځکه دا ګستاخ کافر او قران کریم دا حکم فرمایي چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره زما محبوب پیغمبر دغه د عائشه صدیقه رضی الله عنها چې کوم ګستاخ کافر دی دی چې کله مرشي نو د دې جنازه ونه کی جنازه خو لري خبره د قبر په خوا کې به هم نو دري ځکه دا ګستاخ کافر دی نو د ګستاخ او د مرتد کافر او د عام کافر په منځ کې فرق او دې ځکه الله تبارک وتعالى دغه کفارو په باره کې چې کوم د اسلام شعائر پر خندا کوي منع فرمایي چې دې سره به دوستانه نه کوي کافر خو ګستاخی کوي اوس هم هغه د قران کریم توهین هم کوي د نبی صلی الله علیه وسلم د ذات مبارکه توهین هم کوي او دغه سید صحابه کرامو توهین هم کوي خو بدقسمتینا نن مسلمانان ځینې شعوري تور باندې او ځینې غیر شعوري تور باندې د شعائر اسلام توهین کوي مثال په تور باندې څوک د اذان پوری څوک د مانزه پوری څوک د روزي پوری هغه تمسخر او استهزاء کوي لکه تاسو سوشل میډیا باندې ګوري چې روزي شروع دي نو الکان مسلمانان نوجوانان کرکټ کوي او داغي رنز جوړولو لپاره دوه طرفونو ته رکشي ودرولې دي او بیا دا لیکل ور سره کوي چې پروژه کې به کرکټ داسې کو چې شاټ وې نو منډه د لپاره رکشي استعمالي دا د روزي توهین دي دغه څه څوک د مانزه توهین کوي مانزه پورې خنداګانی کوي
او ډیر مسلمانان داسې وي چې څوک شعوري تور باندې او څوک غیر شعوري تور باندې داسې زونه شیر کوي او لایکي او پاغي باندې کمنټونه کوي او هغه نه چې دی یو خوند علي چسکالي، حالانکه دا د شعائر الله توهین دی او د شعائر الله توهین کفر دی، د ګیره توهین، د پګړې توهین، د جمعات توهین، د قران توهین، د بیت الله توهین، د حرمین شریفین توهین، د روزي او د مانزه توهین، دا کفر دی، د شعائر الله وي او د شعائر الله توهین کول دا کفر دی. نو ډیر خلک ځینې شعوري تور باندې او ځینې غیر شعوري تور باندې دغه خرافات او دغه تمسخر او استهزاء چې کوم دین اسلام پوری کیږي، شعائر اسلام پوری کیږي، هغه خلک ګوریم او مخکې هغه شیر کوي، حالانکه دا ډیر عظیمه ګناه ده، دین ځان ساتل پکار دی. الله تبارک وتعالى د کافرانو په باره کې فرمایي چې تا کم کافر داسې توهین کوي، خنداګانې کوي د اسلام په شعائر پورې، نو هغه سره به تعلق نه ساتي. ذلك بانهم قوم لا يعقلون، ځکه دا قوم کم عقل دوی نه پوهېږي. واذا ناديتم الى الصلاه، چې کله आवाज وکړي تاسو مانځه ته، اتخذوها هزوا، نو دوی اونسي هغه په خندا ټوکې ته جوړي اذان نه، ولعبا او لوبي. ذلك بانهم قوم لا يعقلون، ځکه چې داسې قوم دی چې دوی کې عقل او شعور نشته، حالانکه دا دوی کامیابی طرف ته رابلل دی، دوی دا غینه خندا جوړي. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، لا تتخذوا من ستاسو الذین کسان اتخذوا چې غنی دینکم ستاسو دین هزوا ټوکی ولعبا او لوبی من الذین دا کسان اوتوا الكتاب چې ورکړل شوی د ورته کتاب من قبلکم تاسو نه وړاندې، والکفار او کافران لر اولیاء دوستان، واتقوا الله او یریږي د الله نه، ان کنتم مؤمنین تاسو مؤمنان. واذا نادیتم الى الصلاه، او کله چې आवाज وکړی تاسو مانځه ته، اتخذوها، نو دوی اونسي هغه هزوا ټوقي ولعبا او لوبي. ذلك پدې وجه چې دوی بانهم قوم لا يعقلون، دا داسې قوم چې عقل نه لري. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.